رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ دپاره اسوه نشو ګرځېدی ځکه چې هغه نور به څنګه چې کوم دی نو مونږ دپاره اسوه وګرځي دا اسوه نمونه هله ګرځي چې هغه مونږ غوندې انسان وي الله پاک وایي که چېرته مونږ فرشتې رسول لېږلی وی نو لجعلناه څنګه دی للبسناه رجلا ولا لبسنا مونږ به چې کوم د هغه نه هم انسان جوړ کړی وی ولې چې دا انسان د انسان دپاره نمونه دی که زه ووایم چې مثلا هلکه واده داسې کوه ولې فرشته خو واده نه کوي نو واده کې به څنګه نمونه شوی زما دپاره بچی چې پیدا شي حقیقه دی نو د فرشتو خو چې کوم دی نو نه کېږي څنګه به نمونه شوی وی مقصد دا دی چې الله سبحانه وتعالی مونږ دپاره نمونه بشر ګرځولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیتو فذکروني زم تاسو غوندې یو بشر یم یو انسان یم ما نه مې هېرېږي څنګه چې تاسو نه هېرېږي کله چې ما یو خبره هېره شي په مانځه کې رانه خطایي وشي سهو وشي فذکروني ما ته یادوئ نو مقصد دا شو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان او مونږ دپاره نمونه الله ګرځولی دی و الله سبحانه وتعالی ورسره دا هم فرمایي چې اسوه حسنه دی خو دا اسوه حسنه څوک ګرځولی شي هغه انسان یې ګرځولی شي چې په هغې کې درې صفته وي هغه انسان اسوه حسنه ګرځولی شي چې درې صفته ورکړي وي اول لمن کان یرجو الله دا نمونه دی په چا دپاره هغه چا دپاره یرجو الله چې د هغې امید وي یقین وي چې زه به الله سره مخامخ کېږم وعرضوا على ربك صفا الله سبحانه وتعالی ته به دا خلک ټول صف په صف پیش کېږي چې چا دا یقین وي چې زه الله سره مخامخ کېږم نو هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان لپاره نمونه کوي ولې ځکه چې قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله دا مخلوق به الله ته مخامخ کېږي نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه نه نو بیا والیوم الآخر دریم دا صفت په انسان کې پیدا کېدل پکار دی اسوه حسنه هغه انسان جوړولی شي ځان دپاره چې هغې کې دا صفت وي چې آخرت باندې د هغې ایمان وي آخرت باندې ایمان وي چې او آخرت راتلونکی دی حساب کتاب به وي فریق فی الجنة و فریق فی السعیر به وي یو خلک به جنت ته ځي او بل خلک به چې کوم دی نو جهنم ته به ځي وامتازوا اليوم ایها المجرمون الله به وایي مجرمانو بېل شئ نو په دې باندې یقین وي او دریم صفت دا وذکر الله کثیرا هر وخت ورته الله یاد وي چې دا درې صفته انسان کې پیدا شي نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځان دپاره نمونه ګرځولی شي وذکر الله کثیرا ډېر خلک تسبیح اخیستي 1500 زر الله 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 کوي زما نور ټیک دی دا الله الله کول دا الله ذکر دی خو حقیقي ذکر د الله دا دی چې هر انسان هر کار کوي په هغه وخت کې چې کوم دی نو الله ورته دی په دماغ کې او ته ته حاضر وي چې دا کار کوم الله ما ویني الله به ما نه تپوس کوي الله جایز کړی دی او که نه دی جایز کړی که خوري که اسکي که ورکوي که اخلي که ځي راځي معامله کوي هر وخت کې وذکر الله کثیرا ځکه چې الله ورته یاد وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره نمونه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خوب کوو څنګه بیدارېدو څنګه خوړو څنګه اسکلو څنګه تلو څنګه راتلو څنګه اودس ماته کولو څنګه حج کولو څنګه روژه نیوله څنګه مونځ کولو څنګه اودس کولو وذکر الله کثیرا نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره الله پاک فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اسوه حسنه
او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتباع په مونږ باندې فرض دی، لازم دی، ځکه چې الله حکم کوي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تاسو تابعداري وکړئ د هغه شي چې کوم الله سبحانه وتعالی په تاسو لپاره نازل کړی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، دا ما انزل الله نه سوا د بل هیڅ شي تابعداري مه کوئ. نو الله سبحانه وتعالی دوه څیزونه نازل کړي، یو قرآن چې هغې ته وحی جري ویل کېږي، او بل احادیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هغې ته وحی خفي ویل کېږي. د قرآن باندې عمل کول چې څنګه فرض دی، دارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح احادیث باندې عمل کول فرض دی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خواهش نه څه خبره نه کوي، چې کومه خبره کوي هغه د وحي خبره. شریعت شرعي امورو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کار هیڅ خبره د ځان نه نه دی کړی. دې دپاره یو مثال تاسو ته درکوم. جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه سره ناست و، یو یهودي راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ای بقاع الارض خیر، وایي د ځمکې د ټوکړو نه غوره بهتر ټوکړه کوم یو دی او بدترین او شرترین ټوکړې کوم یو دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاموش شو. جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې مونږ ارزو کړو، تمنا وکړو چې کاش دا یهودي نه وی راغلی او نه یې دا تپوس کړی وی، ځکه چې د یو قوم مشر وي هغې نه یو دشمن تپوس وکړي او هغې سره جواب نه وي، نو خلک لږ غوندې شرمسار شي. نو مونږ دا تمنا وکړو چې کاش دا یهودي تپوس نه وی کړی. په دې کې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی، وحی راوړلو، دا وحی نه بل څه راوړ. جبریل نه تپوس وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما نه داسې تپوس شوی. هغه ویل ما ته هم پته نشته تر څو چې الله سبحانه وتعالی نه یې ویلي. لاړو هغه وخت سره یا څه وخت پس چې دوباره کله راغی، هغه ویل لقد دنوت من الله دنوا، زه الله سبحانه وتعالی ته نږدې شوم، دومره نږدې چې زما د رب په منځ کې د اویا زره د نور پردې نه علاوه څه پاتې نه شو. نو الله سبحانه وتعالی وفرمیل خیر البقاع مساجد وشر البقاع اسواقها. د ځمکې ټوکړو نه بهترین ټوکړې جماعتونه دي او بدترین ټوکړې چې کوم دی هغه بازارونه دي. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه زمونږ چې یو مقوله دی چې ملا انس کې چپ نه شول، ملا هغه دی چې چپ نشي څه نه څه چې کوم دی وینا کوي خبرې کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به باقاعده د وحی انتظار کوو چې وحی به وشو بیا به ورته به داسې ډېر مثالونه په دغه کې شته په احادیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی او هغه غلی پاتې شوی. هغې کې یو مثال مې دا مقصد او غرض دا دی چې وما ینطق عن الهوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبره نه کوي او د وحی خبره کوي. د وحی منل خو په موږ باندې فرض دی. دارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول اطاعت وکړو هغه د الله اطاعت وکړو. د رسول اطاعت بعینه د الله سبحانه وتعالی اطاعت دی. لہذا زما محترم و معززو
هر یو انسان د پاره دا پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړي په هر کار کې. ها داسې مسائل زمونږ په دین کې نوې نوې ایجاد دی چې هغې کې زمونږ عقل نه رسېږي هغې ته او نس هم کوي نو هم ملاو نشي. په دغه وخت کې زمونږ مجتهدینو اجتهاد کړی دی، هغه اجتهاد چې د نس مقابل کې نه وي، د قرآن په مقابل کې نه وي، د حدیث په مقابل کې نه وي، نو بیا مونږ نه چې یو ورځ یا دوه ورځې چې مشر وي عمر کې علم کې د هغې خبره منل چې کوم دی نو لازم دی. او دا هم یاد وساتئ چې زمونږ علماو په خپلو کتابونو کې دا خبره هم واضحه کړې چې هر یو مجتهد مصیب وي او یا مخطئ وي. دا لازمه نه ده چې کوم یو اجتهاد کوي نو هغه به خامخا مصیب. المجتهد یصیب و یخطئ، مجتهد حق ته هم رسیږي او خطا کېږي هم. او دا چې زمونږ علماو دا خبره کړې ده دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې حدیث نه چې صحیح بخاري کې امام بخاري رحمت الله علیه راوړی دی. فرمایي چې اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران. که یو مجتهد اجتهاد وکړي او بیا هغه حق ته ورسېږي نو د هغې دپاره ډبل اجر دی، دوه اجر دي. یو اجر د دې کوشش او بل اجر د حق ته د رسېدو. وان اخطأ فله اجر، که خطا شو د هغې دپاره یو اجر دی. هغه یو اجر څه شی دی چې د کوشش کړی دی، د دې کوشش اجر ورته میلاویږي. خو هغه مسله کې خطا دی، دغه مسله د منلو وړ نه دی، دغه مسله د منلو وړ نه دی. د دې مثال او نمونه هم موږ سره په احادیثو کې موجود دي. د صحابه کرامو نه اوچت مجتهدین بل څوک نه وو. یو وارې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغی، تپوس یې وکړو چې یو سړی مړ شوی دی، یو یې لور پاتې ده